بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکم رسول الله. دا شوبه پیش کړې وا چې جنازې نه بعد هیله اسکار تقسیمې وا دي چې په جنازې چې تاخير راځي دا اثبات المستحبات دي جواب په صفحه 10 باندې کړای دا ویل په جنازګاه چې تقسیم سره ریاده لہذا باندې چې دي دې جواب په صفحه 10 تا تاویل چې بدعت سیئه اثبات المستحبات دي جواب په صفحه 11 باندې کړای دا تاویل چې وارث غایب وي دا الاسکار بدعت سیئه اثبات المستحبات والوای چې وارث غایب وي دلالتن اجازت کافی دا بدعت سیئه نه دا په صفحه نمبر 11 باندې ته چې یتیمی په چې دا نه ده صحیح اثبات المستحبات والوای دایره صحیح دا تقسیم نه ده صحیح هله اسکار چې فرق نشته هله اسکار بالکل ربانا هله اسکار کوي سه کبداري چې غنی وي ته دا هله اسکار بدعت سیئه دا دتا دیوبندی عالم البصائر والهم علامات والهم اثبات المستحبات والهم وای کبداري چې غنی هله اسکار بدعت سیئه نه دا غنی چې قبول کو دا فدیه نسل سي دا فقيران چې قبول وي دي ټول ولا سي دا دا جواب صحیح كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أمته أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شاهد الملك والملكوت. ما عزیزانو حاضرینو سامعینو دهیل اسقاط مناظره آخر منٹ کے دا کومه کاروایی چې وسله تاسو ته مخته په دې چې ما د یو څو شرطو چې کوم جواب وکړ نو دا ما د دولو کتابونه وکړ او د په جواب کې دې ته وویل چې دا انکار د حدیثو دا که حدیثو انکار نوی بیا نور حدیثو انکار وای زتا او دا ارتداد مرتدواله دا ځکه ویل په دې باندې مرتد کېږي توبه وباسه. د حدیث جواب دومره په اسانه باندې کول د حدیثونو انکار کدا نه نو څه ته وایي کوم څه تشکیل حدیث مقابله کې توبه واسه په دې باندې مرتد کېږي د حدیث جواب دومره په اسانه باندې کول د حدیثونو انکار کدا نه نو څه ته وایي کوم څه تشکیل حدیث مقابله کې توبه واسه په دې باندې مرتد کېږي د حدیث جواب دومره په اسانه باندې کول د حدیثونو انکار کدا نه نو څه ته وایي کوم څه تشکیل حدیث مقابله کې توبه واسه په دې باندې مرتد کېږي یعنی د په نزدیک دا جوابونه د حدیثو انکار هم دا کفر هم دا ارتداد او مرتدواله هم دا په دې سره سړای مرتد کیږي اسلام نه خارجيږي. نو اوس عزیزانو اول خبر خدا دا چې زه په دې جوابو چې ناقل یم د ما حیثیت صرف د حاکی او د ناقل والدا دا جوابونه د ما خپل ندي عالمان په دې باندې پوهیږي چې یو قیاس برهانی وي یو قیاس جدلی وي دا ما به تور قیاس برهانی نو پیش کړي دا ما به تور قیاس جدلی پیش کړي وو. قیاس جدلی لپاره د الزام د خصم وي دا ضروري نه چې پیش کوونکی په خپل پیغه سره راضي وي. یعنی ما دا د دو دیوبندیانو کور کتابو حواله ورته پیش کړي وي چې کزه په دې جوابو سره راضي یا او کنه او جلا خبره ده ته دې رد نسه کوي تا باندې منل لازم دي ځکه چې دا د تاکل کور حواله دي. بهر حال ما په دې جوابو چې دا کوم ما ورکړه نو دا ما خپل تیار کړی هم نه دي او دا کتابونه باندې د لیکلي اثبات المستحبات دیوبندیانو کتاب دا او ډیر لوی علماء دیوبند دستخطونه په موجود دي او معیار حق دا د دیوبندی کتاب دا او لوی علماء دیوبند دستخطونه متعدد علماء دیوبند دستخطونه په موجود دي. نه علماء دا د دیوبندی کتاب دا او البصائر چې دا هم د دیوبندی کتاب دا بلکې د البصائر مصنف د روحانی پلار وې د تقریرانو کې په ریکارډ باندې موجود دي او دا رنګ دین علاوه نور د علماء دیوبند کتابونه چې ماته په موقع باندې میسر نسل میلاو نسل یې ټول دغه رنګي جوابونه دغه قسم جوابونه خپل تصنیفاتو کې الدر مقنون چې هم موجود دي. نو اول خبر خدا د زپ دي چې ناقلون او نقل کفر نه باشد نقل کفر نه باشد کله په نزدیک دا کفر هم وی ارتداد هم وی او د فتوا صحیح هم وی نو دا فتوی ما سره هیڅ تعلق نه جوړیږي دی فتوی ما سره هیڅ تعلق نه جوړیږي او ما طرف ته دا فتوا نه راځي کیږي کدا فتوا د صحیح هم وی
اول خو موږ په دې چې بس نه پوهیږو صحیح ده که غلطه ده که صحیح هم وي نو دا فتوی ما سره د دې روح ما طرف ته نصیر اړېدلی ځکه چې دا جوابونه ما نه دي لیکلي دا ټول علمای دیوبند کتابونه وو او لیغه نه مې حوالې پیش کړلې او هغو مصنفینو لیکلي دي لهذا د دې فتوی روح هغه طرف ته ده ما طرف ته نه ده زه له دې نه بری اول دومه خبر اوس پرایزو دې فتوی ته دای وای چې دا جوابونه دا انکار حدیث هم دیتا ویل ارتداد هم ورته ویل او ماته ویل چې مرتد کېږي توبه او کینې د په نزدیک دا جوابونه دا دوه کتابو چې ما پیش کړو ویډیو چې بیا تاسو ګورو نو دا د په نزدیک انکار حدیث هم دا حدیث انکار هم دا کفر او ارتداد هم دا نو وس دا خو به دا فتوا صحیح وی لا غلطی کچېره دا فتوا صحیح وی نو دې فتوی مطابق دغه علماء دیوبند چې چا دا کتابونه لیکلي دي د اثبات المستحبات والو نفی الاموات والو معیار حق والو البصائر وال یا دین علاوه نور دیوبندانو چې کوم کتابونه لیکلي او دغه جوابونه کړی دي نو د فتوی مطابق دا ټول مرتد دي د حدیثو منکر دي لہذا د فتوی مطابق دو باندې لازمه ده چې یو خود توبه وکي دوام تجدید نکاح دی وکي تجدید ایمان دی وکي کلمه دی وای او هغه بعد تجدید نکاح دی وکي نکاحونه دی بیان وکي او توبه دی اعلان یو کی چرګي کتابونه شایع کړی دي دارنګي توبه دی شایع کی ودی لیکي او دا د هم سره ولیکي چې دغه کتابو باندې چا تصدیق چا کړه دغه کتاب او دا جوابونه منلي دي دا مشتوس پته ولګیدل چې دا خو انکار حدیث تا دا خو ارتداد دا د دې سره سره مرتد کېږي لہذا چا د موږ دا کتابو تصدیق کړه دا منلي دي دا ټول مرتد سلی دي کافران سلی دي بی دین سلی دي اسلام نه خارج سلی دي نکاحونه مات سلی دي لہذا د توبه هم وکي کلمه دې هم وایي او نکاحونه دې ایغان آبادا بیا وکي او د دین مخشه کته چې کومه چلیدل دا به تاسو خپل په پیړو چې چرنګي به چلیدل او کچېره دا فتوا د والا غلطه وي بیا چې یو سړی مسلمانی او دغه ته کافر وای مرتد وای په دې سړی خپل مرتد کی خپل کافر او دا هم زین چې نو چې دلته ز کلام په دې نظر نه کوم چې موږ په نزدیک دې خلکو چې حکم دا زده د خپل فتوی مطابق کلام کوو گفتگو کوو نو کله فتوا غلطه وي بیا او دا مصنفین وای دې مصنفینو چې ډیر داسې جزم دي او دا مقرزین او مصدقین زم دي دغه کتابو باندې چې کوم دنیا نه تلی چا خو تلی دي او شاګردان به موجود دي کوم په خپل زم دي دوه تزوای کړي دا فتوا غلطه بیا دې فتوی سره دای کافر سا مرتد سا اسلام او ته نکاح ما سره بیا دته په کار ده چې توبه دې هم وکي کلمه دې سره وای تجدید ایمان دې وکي او تجدید نکاح دې وکي نکاح دې بیا وتړي او توبه دې شایع کی ځکه چې جرم او ګناه اعلانیه به توبه اعلانیه کوي بیا دې ویډیو چرنګي دا ویډیو چلیدل دا نت څخه تلې ټول دنیا ته ورسېدله بیا دې ویډیو شاکی چې ما په خپل علماء دیوبند باندې کفر فتوا لګولا ارتداد فتوا لګولا حالانکه هغه مسلمان دی هغه مرتد نه دي نو خپل مرتد سلام لہذا زه توبه کوم لدې فتوی نه بیزار یم دا انکار حدیث هم نه دا جوابونه دا ارتداد هم نه دا زه توبه کوم او کلمه مې بیا ویلا نکاح مې نه وای کو او د ما مناظره له وجنا چې چا د ما مناظره باندې یقین راوړی او تصدیق کړي چې واقعي دا خو ارتداد او انکار حدیث تا عادي دوباره توبه هم وکي نکاحونه دې هم نه وکي کلمې دې بیا سره نه وای نو الغرض دا فتوا که صحیح وي او که غلطه وي نو دواړه جانبینو چې یو جانب ته نقصان ضرور رسیدلی ده نو اوس موږ په انتظار یو چې کوم طرف نه توبه را درومي تجدید نکاح را درومي تجدید ایمان را درومي او ما ته نشکاریږي چې کوم شعر دی وی دا مزداق دی په خپل ادا چې نه خنجر اٹھेगा न तलवार इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं دغه شعر مزداق دایدا او د مشفټ کا او د پته نه و چې کلکې رضا ہے خنجر خوخار برقبار आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे वाखर दावाना